السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، یو افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د دیر پاین سره تعلق لرونکي د ګانشال د علاقې محمد صهیب چې د شریف خان زوی دی، د خپل بیوسۍ او د غریبۍ د وجنه خپل ابایی علاقه دیر پاین پریخه و لکه مروت کې هغه گزاران کو او دغه د خپل ورونو بایګانو او خويندو او والدینو د پاره دغه سختي تیرول او تل لکی مروت کې اوسېدو ولته یو په هوټل کې مزدوري کوله. د خپل غریبۍ د وجې نه خپل ابایی علاقه پرېخي وتله او مزدوري نه، او والد محترم به دغه هوټل والا سره رابطه کوله. هغه ورته ویل چې زوی دی ښه ټیک ټاک دی، روغ ژوندی دی، خو څو ورځې مخکې ورته والد صاحب ته هوټل والا کال وکړو چې راشه زوی دی وفات شوی دی یا زوی دی مړ دی. یقینا موږ پښتنو سره دا ظلم تشدد ولې کیږي؟ موږ پښتون اخر ولې قتل کیږي؟ د پښتون سره دا دون ناروا سلوک ولې کیږي؟ هغه یو ماشوم ټول دغه 14-15-16 سال عمر، هغه به د چا څه زیاتې کړه، هغه خو دغه مور او پلار او دغه خویندرونو له یو سیرو وړه ګټل او چا ظالمانو دغلته په بې دردۍ سره قتل کو او شهید کو. یقینا د مور او پلار او درونو بایګان د پر لویه صدمه ده. خو یار موږ پښتانه اخر ولې وجل کیږو؟ موږ پښتنو له امن ولې نه راځي؟ موږ پښتانو له امن ولې نه ورکولی کیږي؟ راځي پښتنو یو موټی شي، یو قوت شي او د خپل امن دپاره چغه ووهئ. دا یوازې دا صهیب نه دی، داسې په ډېرو میندې په خپلو بچو پسې لیواله دي. دا د ګل په شانتې ځوانان زمونږ ځي، دا د ګل په شانتې ماشومانان زمونږ قتلول کیږي، خو مونږ ته انصاف نه میلاویږي. دا څونه ورځې د دغه ماشوم وشي خو دغه ماشوم ته تر اوسه پورې انصاف میلاو نشو. دویمه خبره دغه ګیله د دغه غټ پیجونو والا نه کومه چې دغه پیجونو والا د چا چې په لکو پالور دي تر نن ورځې پورې د دغه صهیب باره کې یو ویډیو ونه کړه، د هغه د انصاف دپاره چغه ونه واله. نو دغه ځای کې ګیله هم د خپل پښتون نه راشي چې پښتون ولې نه سپورټ کوي. راځئ چې یو موټی شو، یو قوت شو او د امن چغه ووهو چې موږ پښتنو له امن پکار دی.